نو سره یو مناسبت داره مناسبت ته وګورئ مناسبت یې داره چې په مخکینی آیاتونو کې جنایات د بني اسرائیلو ذکر شو قباحتونه ذکر شو د دې بني اسرائیلو قباحتونه جنایات الله جنایات ذکر شو وسه الله جل شانو په دې ځګینه کې د دوو زامنو د آدم واقعه ذکر کوي اکه یو قابل له یو حابل اگر قابل راولګي د حابل قتل اشاره کوي الله چې دا جنایت څه د خبره نه ده چې دا د بني اسرائیل نشدار مخکې نه شروع دي دا جنایت دا مظالم د مخکې نه شروع بعض علما ذکر کوي چې په دې مخکینی واقعه کې بوزدلی و دا قتل لا دا جهاد نا بنی اسرائیل بوزدلی وکړه او په دې مقام کې اقدام دې د دیو په قتل باندې چې قابل راولګي حابل یې قتل واقعه څنګه وه واقعه دا وه چې د آدم علیه السلام دوه زامنو د آدم علیه السلام بچي پیدا کېدل نو دوه به پیدا کېدل یو جنۍ یو هلک خو په هغه وخت کې مخلوق نو کومه جنۍ به چې پیدا شوه او کوم هلک به یو ځای د هغو به په خپل منځ کې نکاح ناجایز البته که بله جنۍ و هلک به پیدا شوی نو د دې اولنو به د هغه وروستنو جنۍ سره او د دې وروستني به د هغه اولنۍ جنۍ سره نکاح کېده مخلوق کم د آدم علیه السلام د قابل سب جنۍ پیدا شو د حابل سره اوس په دې کې حکم دا چې د قابل سره کومه جنۍ پیدا شوې ده دا به څوک اخلي حابل د حابل سره چې پیدا شوې ده هغه به څوک اخلي قابل دی قابل دا ویل چې نه زما سره چې کومه جنۍ پیدا شوې ده دا حسینه ده دا به زه اخلم او ستا سره چې کومه پیدا شوې ده هغه به ته اخلم لهذا دواړو قرباني وکړه قرباني مطلب دا چې تقرب الله تعالی ته وکړو چې چا خبره صحیح ده نو دا کار یې وکړو چې قابل ورغه قابل خو فصل والا ورله څه وږي راوړو کېښودل چې په ډېره کې حابل خو دا چې را خو څاروي و نو حابل ورغه ګډې راوړو کېښود الله تعالی اور د اسمان نه راکوز کو دا حابل هغه ګډې قبول کو دا هغه قرباني وشوه هغه حق په جانب ثابت شو لہذا چې هغه حق په جانب ثابت شو د قابل ورسره نورم دشمني زیاته شو راولګېد خپل ورور یې قتل که دا په دنیا کې اولنی قتل او بیا یې راګرځاو چې اوس پنځه سوه کم کارغان راولګېده یو راولګېده بل یې وه قتل یې که بیا ورله ډول وکنست لهذا ده موله دغه شانته ډول وکنسته او حابل په هغه کې ښخ په دې آیاتونو کې دغه واقع حابل چې قتل شوی او په دغه وخت کې د ده عمر څومره و علما ذکر کوي چې د ده عمر 60 کاله او دا په کوم ځای کې قتل کړی و حابل د دې په ځګینې کې هم ډېر اختلاف دی څوک وایي چې په بصره کې د جمعه ته مسجد اعظم دی د هغه خواته په دې واقعه باندې آدم علیه السلام دومره خفه و چې حتی د 100 کالو پورې هغه خندلي نه و مفسرین ذکر کوي کله چې دله فرشته راغله او زیر یې ول ورکاو په شیش علیه السلام سره د شیش معنا دا هبت الله د الله طرف ته هبه نو په هغه وخت کې ده وخندل چا چې د یو ګناه د کار بنیاد کېښوده څومره چې وروسته پسې خلک ګناه کوي د هغې ګناه د چا شوه هغه اول سړی ورسره په ګناه کې شریک نبی علیه السلام فرمایي لا تقتلوا نفس لا تقتلوا نفس ظلما نشي قتل کولی یو نفس په ظلم سره مگر دی په بني آدم اول باندې حصه د اینې د دې نه بني آدم اول څوک دی قابل د هغه نه ورسره په اینه کې حصه ځکه چې دا اول قتل جایز کړي
دا د دې آیاتونو خلاصه ده. د دغه واقعې نه مخکې به دا مرغۍ او مرغان دا به د انسان له داسې راتله چې کله قابل راولګېد حابل یې مړ کړ، قابل حابل مړ کړ، لهذا دا مرغان، دا وحوش، دا طیور، دا ټول د انسان نه بیا تښتېده. واتلو علیهم ته تلاوت کا په دې باندې نبأ ابنی واقعات د دوو زامنو د آدم بالحق. دا واقع خپل زامنو یا بعضې و چې بني اسرائیلو کې دا دو، خو راجح دا ده چې د خپل زامنو. اس په هغه وخت کې قربا چې دواړو قرباني کړې وه، قربانن په قربانۍ سره فتقبل من احدهما نو قبول کړل شوی وه د یو د دې دواړو نه چې هغه حابل او نه وه قبول کړل شوی من الاخر د آخر نه. قال ویلي هغه آخر قابل لاقتلنک خامخا زه به قتل کړم تا لره. قال ویلي ورته حابل انما بېشکه یتقبل الله من المتقین، بېشکه قبله الله تعالی من المتقین د متقیانو نه. لئن بسطت الی یدک خامخا که چرته تا راخور کو زما طرف ته لیدک لاس ول لتقتلنی چې ته قتل کې ما لره ما انا نیم زه بباسطن خورونکې لاس خپل لره تا ته لاقتلک چې تا قتل کم. انی اخاف بېشکه زه یېرېږم د الله نه هغه الله رب العالمین چې رب العالمین ذات دی. علما ذکر کوي چې حابل د قابل نه تکړه و، خدا ورته ویله قابل ورته ویله چې زه به تا لره قتل کړم. اوس اشکال دا دی چې هغه رالګي دا قتل کوي او دا ورته وایي چې ما انا بباسطن زه نه یم خورونکی لاس خپل ته تا ته زه تا ته خپل لاس ته خورم. نو دا خو نشته چې یو سړی دا قتل کوي دا به د خپل ځان دفاع نه کوي، د خپل ځان دفاع خو فرض ده، نو دا هغه ولې خپل ځان دفاع نه راکړي. علما د هغه جواب کوي چې دا دفاع زموږ په دین کې فرض ده، د هغو په دین کې دا نه وه، د هغو په دین کې دا وه چې څوک به چا قتل کوه بس څه به ورته نه وي، دا د هغو دین و. یا دا د دې آیات ته وګورئ لئن بسطت الی یدک که چېرته کې ته راوخورې خور کې ته زما طرف ته یدک لاس بل زما طرف لاس بل خور کې چې ما قتل کې نو نه یم زه خورونکی لاس بل تا ته زه د دې لپاره لاس نه خورم چې تا قتل کړم، چې تا نه قتل کوم خپله دفاع به زه کوم. دا مطلب ستا قتل اراده نه کوم بلکې زه به خپله دفاع کوم. دا مطلب انی بېشکه زه اورېدو اراده لرمه حابل وایي ان تبوه چې ته وګرځې باسمې زما په ګناه و اسمک او په ګناه خپل فتکونه شیبته من اصحاب النار د خاوندان د اور نه ته به زما په ګناه باندې په خپلو ګناه وګرځې. وذلک دغه جزاء الظالمین بدله د ظالمان ده. فطوعت نو آسان کړی و، فطوعت نو خوشحاله کړی و، خوشحاله شوی و، له نفسه هغه ته خوشحاله کړی و، هغه ته آسان کړی و، هغه ته نفس قابل ته خوشحاله کړ. څه شی ختم قتل اخي قتل کول ورور خپل قتل کړ په قتل او نه ورور یې قتل کړی و هغه د ورور خپل رانو ګرځېدلی من الخاسرین د زیانکارانو نه چې اوس پې څه فبعث الله غرابا نو رالیږلی و الله تعالی کارغه یبحثو فی الارض یبحثو راګرولی فی الارض ځمکه یې داسې راکنله راکنودی ځمکه لیوریهو د دې لپاره چې دا کارغه ور وښیي هغه ته کیف څرنګه یواري چې پټ کړي هغه سوءت اخي لاش د ورور خپل کارغه راغی د ځمکه سره او کارغه ذکر ځکه چې دا خو په فراق کې مشهور دی، دا ډېر په اختراف ډېر لرې ځي د دغه لرې تلل مشهور دی. قال نو ویلو قابل یا ویلته ای افسوس دی اعجزتو زه عجزه شویم ان اکونه چې زه وې په مثل د دې کارغه په اوار یې چې ما پټ کړی وی سوءت اخي لاش د ورور خپل په اصبح نو ګرځېدلی هغه من النادمین د پښیمان کېدونکو. قابل
چې دا پښیمانه شوی واقعي او مؤمنو نو کېدای شي چې الله پرې رحم هم کړی ځکه چې د قتل نه چا توبه ویسته توبه قبلي من اجل ذلك دا وجه دینا كتبنا على بني اسرائيل منگ لیکلو په بني اسرائیل باندې انه شاندار من قتل نفسا چا چې نفس قتل کو نفس بغیر نفس بغیر د نفس نه او فساد نه بغیر د فساد نه په الارض بس ما کې نفس یې قتل کو بغیر نه فساد فکانما گویا قتل الناس قتل کړي دي هغه خلق جميعا ټول خلق یې قتل شي په یو تند قتل کړي شي ټول قتل ومن احیاها هغه چا چې ژوندې کړي دی نه بل ربک انما گویا احیا الناس ژوندې کړي دي هغه خلق جميعا ټول ولقد جاءتهم او خامخا بتاخي سره غلي هغه دا رسولان زمونږه بالبينات فدلائل واضحه اوسا ثم بس ان كثيرا منهم دير دعونا اوسدنا في الارض بس ما قيل مسرف در خلقنا پس كثير در خلقنا ورسد دغنا پس ما قيل مسرفون خامخ اسراف كون کیو من اجل اجل يأجل اجلا اجل جنایت توي خدا مستعمل کیږي د پاره د سبب من اجل ذلك دغه وجنه چې قابل راولګي حابیل یې قتل کړ موږ په بني اسرائیلو دا خبره لیکلې وه په دې ځای کې اشکال دی چې دا تشبیه نه صحیح کېږي چې څنګه یو سړی یو نفس قتل کړ نو ګویا چې ټول خلک یې قتل کړل ټول خلک یې قتل نه کړ دا تشبیه څنګه صحیح کېږي یو سړی یې قتل کړلی او الله چې ګوره ټول خلک یې قتل کړ ټول خلک یې څنګه قتل کړ ډېر جوابونه ته علماو کړي یو جواب ته دا دی چې د قتل کې امام د مؤمنانو امیر المؤمنین یا یې قتل کړ نبی نو داسې ده لکه چې ټول خلک یې قتل کړي یو یا د دې مطلب دا دی چې دا حکم په بني اسرائیلو کې و چې یو دانې قتل کړو چې ټول یې قتل کړو یا چې یو سړی قتل کړو نو په نس د مقتول چې کوم یې قتل کړلی په هغه خو هسې مړ شو نو هغه و چې دا ټول خلک داسې دی لکه مړ شوي هغه ته دا ښکاري چې ټول خلک مړ شو او ما تاسو دا تغلیظ دی تشدید دی په بني اسرائیلو کې انما بشک جزاء الذين بدلها کسانو یحاربون الله چې جګړه کوي هغه د الله سره او د رسول الله سره ویسعون بس کوشش کوي هغه به مګي فساد د فساد بدله د هغه دار ایو قتلوا جاءو قتل کړي شي هغه او یصلبوا یا ببسوله کړي شي او تو قطع ايديم یا قطع کړي شي لاسونه داغو او خپې داغو من خلاف رد بدل او ينفوا من الارض یا وشل شي هغه د ځمکې ذالک دا غلط یو د بار سعیده په دنیا کې او دا غره په آخرت کې عذاب دی عظیم لوی دا ښکته آیات پسې هم ووایي الا الذين مگر خلق تابو چې توبه اسلام من قبل مخيان تقدروا عليهم چې تاسو قادر شئ باغ باندې نو پوه شئ چې بشک الله تعالی غفور او بخښونکی دی رحیم مهربان دی انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله مخکې قتل ذکر شو د قتل قباحت ذکر شو چیرې یو سړی قتل کړ داسې ده لکه ټولې چې قتل کړي نو د قتل قباحت ذکر شو اوس الله جل شانه د ډاکې سزا ذکر کوي او په ډاکه کې سړی قتل کیږي خو تا تقریق ډاکوان د هغو سزا ذکر کیږي د هغو بد سزا دا ده که چرته دیو سړی قتل کړی ډاکوان نو دا ډاکوان به پې قتل کوي ډاکو به قتل کولی شي که چرته دیو سړی هم قتل کړلی او د هغه نه سامان اخیستی دی دا ډاکو به په سولی کي که چرته دا هسې مال اخیستی دی نو دا او تو د ده به لاس او خپې رد و بدل پرېږي که دې ډاکو سړی هسې روللی نو دا به وشړلی ولی شي د ځمکې نه به یې وشړي
دا نو لہذا په دې آیاتونو کې د ډاکوان سزا ذکر شوې ده ډاکه او په ډاکه کې هم سره قتل ته مبزي کي یو هر چې دیو جګړه کوي د الله سره جګړه نشي کولی د الله د دوستانو سره جګړه کوي د مؤمنانو سره د رسول سره دا مطلب دی امام مالک ذکر کوي چې او راول رغلی او د پاره د تخییر دی د امام اختیار دی چې دغه ډاکوان لا څرنګې سزا ورکوي دا په اختیار د امام کې دا د امام اختیار چې څنګه ولا لا اختیار ورکوي خو موږ وایو چې نه دلته کې دغه سړی د ډاکوان د هغه کارونه خو یو شانتي نه دي هغو خو مختلف کارونه کړي نو لہذا دا او د پاره د تنویع راغلی که دا کار یې کړی نو دا سزا ده که دا کار یې کړی دا سزا ده او دا د ابن عبدالله ما چې کوم تفسیر وکړو دا د عبدالله ابن عباس ورته دغه نقل دی ذالک دغه د دې لپاره رسوایي ده په دنیا کې پر او د هغو لپاره په آخرت کې عذاب دی عظیم لوی دی په ډاکوانو چې حد جاري شو شی وشو نو الله وایي چې د دې لپاره په آخرت کې عذاب لوی دی نو معلومه شوه چې ډاکې وکړه لاس پې پرې کړه شو حد پې جاري شو هم د آخرت سزا پې ختمه نه شوه په آخرت کې به ولا سزا ورکولی کېږي دی الله ځکه ډاکوان به الله وایي دا د دې لپاره رسوایي په دنیا کې او د دې لپاره په آخرت کې عذاب عظیم دی رسول علیه السلام د دې بیان کړی رسول علیه السلام فرمایي من اصاب من ذلک شیء چاته چې ورسېد دغه ګناهونه یو شی ګناه وکړه فعوقب به او په ده باندې دله سزا ورکړه شو حد پې جاري شو نو د حد کفارة له ده لپاره کفاره د ګناه ختمه شو حدیث ته او د دې آیات نه علما جواب کوي چې دا د ډاکوانو په حق کې و دغه ډاکوان هغه چې هغه کافر و نو د کافر چې ډاکه یې کړې و د هغو لپاره سزا ده او د دوی لپاره د آخرت سزا شته که الا الذین مگر هغه خلق تابو چې توبه ایستلې وه من قبل مخکې ان تقدرو علیهم چې تاسو قادره شوې په هغو باندې مخکې د قادرېدلو ستاسو نه په هغو باندې ډاکوان د توبه ویسته نو چې توبه ستاسو تاسو او چا په هغه چا پې دعوه نشته څوک پې دعوه نه کوي او تاسو پې ونیول تاسو حکومت ونیول یا چې تاسو به لا نیولې د هغې نه مخکې هغو توبه ویسته ځان یې حواله کړه نو بیا په هغه باندې سزا په هغه ډاکو باندې نشته چې پردی مال یې نه دی اخیستی حارثه بن بدر دا د اهل بصرې لوی ډاکو ده توبه ویسته نو راغې د قریشو ته یې ویله چې زما څه ملګري شئ زما دپاره د علي رضی الله تعالی نه امان طلب کوي قریش ویل چې یاره موږ هغه ته نشو ویلی سعید بن قیس همداني ته راغې هغه ته یې وویل هغه ورته وویل سعید بن نو هغه ورته وویل سعید بن قیس هغه راغی علي رضی الله ته هغه ته ویل چې ای امیر المؤمنین د ډاکوانو څه حکم دی هغه دا آیات نازل الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم چې دا آیات ویل نو سعید بن قیس همداني ورته ویل چې اگر که حارثی نو اگر که حارثی خو چې توبه ویسته مخکې د دې نه چې تاسو قادره شئ تاسو د هغه نه مخکې توبه ویسته نو لهذا په هغې باندې بیا مؤاخذه نشته زه سعید بن قیس همداني حارثه بن بدر راوسته علي رضی الله ته پیش کړه علي رضی الله امان ولیکل چې د لپاره به امن دا مطلب یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اتقوا الله ویرېږئ د الله نه وابتغوا الیه الوسیله تاسو طلب کوئ الله تعالی ته وسیله وجاهدوا جهاد کوئ فی سبیله په لارې د الله کې لعلکم شاید تاسو تفلحون تاسو به فلاح بری بیا ومئ
الله ته وسیله طلب کوي. وسیله څه ته وایي؟ ما يتقرب به الى الله من فعل الطاعات. د نیکۍ کارونه کوه، دا الله ته وسیله ده. طلب کوي الله ته وسیله سره چې نیکۍ کارونه کوي، دا وسیله ده. بعض علما ذکر کوي چې وسیله یو مقام دی په جنت کې. نو طلب کوي تاسو د الله نه وسیله هغه مقام په جنت کې هغه طلب کوي. بعض علما ذکر کوي چې وسیله حاجت ته وایي. طلب کوي تاسو الله تعالی نه حاجت، خپل حاجت طلب کوي. وسیله دعا ته وایي. طلب کوي تاسو د الله تعالی نه دعا د الله نه غواړئ. دا مطلب په دې ځای کې علما کلام کړه چې په ذات باندې وسیله سي کی که نه سي کی. یو چا ذات راوالی الله ته وسیله کی. عثمان بن حنیف رضی الله تعالی ذکر کوي ان رجلا یو سړی ضریر البصر چړوندو راغه نبی علیه السلام ته چې یا رسول الله زړوند دی. دعا وکړه چې الله ما سترګې واپس کړي. فامره نو امر وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اودس وکړي او اودس وکړي او دعا وکړي. په دې دعا الفاظ سره الفاظ داري اللهم الا انی اسالک بشک سوال کوم ستانه و اتوجه ز متوجه کېږم په نبي ستا باندې چې نبي د رحمت دی. یا رسول الله انی توجهت بک الى ربی فی حاجته هذه لتقضي لي. دای دا رسول الله السلام ورته وی چې ته دا دعا وکړه چې ای الله زه سوال کوم ستانه او متوجه کېږم په نبي خپل باندې او متوجه کېږم په نبي ستا باندې چې نبي د رحمت دی. په هغه سم زه متوجه کېږم په تا باندې ای نبي زه په تا باندې متوجه کېږم را خپل ته. نو دا اوس واسطه نه شوه، نبي واسطه الله ته نه که چې زه متوجه کېږم په تا باندې ای نبي را خپل ته په حاجت خپل کې چې دا دی د دې لپاره چې ته پوره کړې زما لپاره زما حاجت. نو دا واسطه په نبي سره راغله. په ابو داود کې یو حدیث دی ان رجلا قال یو سړی ویل نبی علیه السلام ته انا نستشفع بک الی الله منګه شفاعت طلب کوو په تا باندې الله ته، تا الله ته وسیله کوو. ونستشفع بالله تعالی علیک او الله تا ته وسیله کوو. رسول علیه السلام ورته ویل سبحان الله ویحک علاکت دی اتدری ته پیژنې ما الله څوک دی؟ ان الله لا بشک الله تعالی نشي شفاعت کو لا يشبع به على احد من خلقه. بشک الله یو مخلوق ته وسیله کوله په شفاعت کې نشي یو تن ته چې الله ورته وسیله کوي. هغه سړي دوه سواله کړي چې الله تا ته موږ وسیله کوو او تا الله ته وسیله کوو. نبي علیه السلام ویل چې الله څوک چاته نه وسیله کوي او په دې خبره سکوت وکړو چې ته نبي راخلې او الله ته وسیله کوي. دا د دویم حدیث. امام بخاری په بخاری کې حدیث راوړل عمر رضی الله تعالی عنہ چې اللهم الا انا كنا نتوسل الیک من به تا ته وسیله کوو مخکې بنبیک نبي ستا په تسقینانو ته باران کوو په موږ باندې و انا موږ نتوسل الیک موږ وسیله کوو تا ته بعم نبیک تر د نبي ستا پاس کې موږ باندې باران وکړه. نو په دې باران کېدو. نو عمر رضی الله تعالی عنہ څوک وسیله که الله ته؟ د نبي تر عباس عمر باران بو. نو باران وشو. در بخاری حدیث دی. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي د نبی علیه السلام نه اللهم الا انی اسالک ز سوال کوم ستانه بحق السائلین علیک په حق د سوال کوونکو پتا باندې ولحق ممشای هذا او په حق د تللو زما چې دا دی. نو دا کې وسیله را نه ده خپل تلل حق د سائلین په هغه باندې سوال وکړه.
په مدینه منوره کې باران نه و حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ته خلک راله تپوس یې وکړو حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها وویل چې د رسول علیه السلام قبر کې لږ سوری وکړئ د رسول علیه السلام پر قبر کې سوری وکړ باران شروع شو د نبي الله ته وسیله نه کړ ډېرې واقعات داسې راغلي البته د دې مطلب دا نه چې یو سړی قبوري ځانه جوړ کړي ورځي قبرونو ته سجدې کوي یا قبرونو ته ولاړ یا د خلقو عبادات کې دا خو ناجایز دي شرک هغه خو ځان له خبره خو ناجایز دي ان الذين بشک هغه خلق کبرو چې کبر کړو لو انا که چرته بشک لهم د دیو د پاره هغه څه چې بس مې کې دي جميعا ټولي ومثله معه فمثل دا هغه سره د سره دا ورسه ليبتدوا به د دې لپاره چې پیډیا کې هغه دی لره من عذاب یوم القیامت الى عذاب د ورځې قیامت نه ما تقبل منهم نو نشي قبل وله دغه د دیونه او د هغو لپاره عذاب دی علیم درناک ان الذين كفروا کچرته د دیو د پاره هغه څه چې بس مې کې ټول وي او په مثل د دې سره د دې سا چې دیو پیدا کې د عذاب د ورځې د قیامت نه دا ډک ازمکه او دا څومره د ازمکه او دومره چې پیدا سدي د دې په مثل نور دا ورکه نو نشي د قبل ولې د دیونه یریدون اراده لري هغه ان یخرجوا من النار چې اراده ولري هغه چې وجره اور نه ندي هغه ودونکي دره اور نه ولهم داول پر عذاب د مقیم دایمي لہذا کافر به کوشش تا کوي چې دا اور نه وځي خو نه بشي وته رسول الله السلام ویلي چې وبوزي د نار نه قوم یو قوم يدخلون الجنه چې جنت ته داخلي نو کم چې مؤمنان دي هغه به جهنم نه راوځي کم چې کافر دي هغه به نه راوځي یو سړی عبدالله ابن عباس ته ووته چې ته ګمان کوې نه قوم چې قوم یخرجون من النار د اور نه به راویستلی شي او الله تعالی خو چې ما هم بخارجین من النار چې دا خو د اور نه راوستونکي نه دي نو رسول الله السلام عبدالله ابن عباس ورته ویحک علیک د اقرا ته ولره ما پاک دریا نه پاس آیات ان الذین کفروا دا حکم د کافرانو دپاره کافر د اور نه به نه راوځي مسلمانان هغو لپاره شفاعت یې هغه به د اور نه راوځي والسارقو غل سړی والسارقتو او غلا زنانا پخته او قطع کوي تاسو ایدیهم لاسونه د هغو دواړو جزاء بدله بما کسبا په سبب د هغه چې کسب کړلی هغو دواړو نکالا من الله عذاب دی د طرفه د الله نه والله تعالی عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی مخکې آیاتونه کې حکم د ډاکې ذکر شو چې سرقه کبرا ده غټه ډاکه ده اوس سرقه صغرا ذکر کېږي چې هغې ته غلا وایي د غل لپاره سزا سره فقطعوا قطع کوي ایدیهما لاسونه د دې دواړو د دواړو لاسونه به ته نه قطع کوي یو لاس به ته قطع کوي اشکال په دې باندې دا دی چې اوس امر نه چې وروسته راشي د نهي نه نو هغه منصوبي نو والسارقه ته پکارو لکه په قرائت په یو قرائت کې راغله علما د هغې نه جواب کوي چې دا والسارقو د معمول له پقطعونه د ځان له جمله ده والسارقو غل سړی والسارقتو غله زانه فیما یتلی علیکم هغه چې به تا د هغې حکم هغه چې به تاسو تلاوت کولی شي نو حکم یې بیا دا پقطعو نو والسارق اوس ځان له جمله کې راغلی دی دا معمول له پقطعو نه دی چې مر منصوبې ووایي یو د دې نه معلومه شوه چې غل سړی ښځه د هغې نه به لاس پرې کړي او دا جاهلیت حکم دی دا په جاهلیت کې هم دا طریقه وه په جاهلیت کې اول په دې حکم باندې حکم ولید بن مغیره کړی و چې چا غلا کول لاس یې پرې کوي نبی علیه السلام اول د غله لاس یې
پرې کړی دی د سړو نه خیار بن عدي دی د غلا کړی و لاس یې دې پرېښود د زنانو نه مره بنت سفیان بن عبدالاسد زنانه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ښی لاس به پرې کاو او عمر رضی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاس د یمنی پرې کړی و د چا لاس یمنی د غلا کړی د عمر رضی الله تعالی عنہ په وخت کې غلا شوی وه هغه د غل ابن سمره دا هغه لاس یې پرې کړی چې دا د عبدالرحمن بن سموره ورور نو ابن سموره دا هغه لاس یې پرې کړی و عمر ته لاس به بس څومره د روپو کې چې غلا وکړه پرې کولی شي احناف ذکر کوي چې په 10 درهم لا قطع اقل من 10 دراهم چې د 10 دراهمو نه کم و په هغې کې لاس پرې کول نشته 10 درهمو نه کم او اشکال لاره مغرب اعتراض کوي چې یاره دا قطع په 10 درهمه باندې لاس به مسلمان کې پرې کوي دا کاله نظام دی دا مغرب اعتراض کوي مسلمانانو باندې موږ وایو چې دا اعتراض بې ځای دی دا لاس زموږ لاس نه دی دا لاس د چا دی په قبضه کې الله دا لاس چې تعالی روغ درکړلی چا الله دا اجزا چې تعالی درکړلي چا دي الله د دې اجزاو مالک الله تعالی دی مالک چې څنګه حکم په خپل ملک کې کوي لہذا هغه حکم هغه کولی شي دا زموږ نه دي دا او د دې وجې نه که ته راپرې خپل لاس دې خپله پرې کا ګناهګار یې ګناه دې وکړه ځکه چې دا الله ستا نه دی دا خو د الله څه دي دا نظام د الله دی دا مخلوق د الله دی نو په دې کې څه ظلم ملم نشته فمن تاب پس هغه چا چې توبه ویسته من بعد ظلمه وروسته د ظلم د دې نه وروسته د ظلم د دې چې به د ظلم وشو هغه نشو توبه ویسته واصلح وعمل صالح کړی وه فإن الله بېشکه تعالی یتوب علیه متوجه کېږي په رحمت سره به هغه باندې بېشکه تعالی غفور محبت کوونکی دی رحیم مهربانه دی فمن توب من بعد وروسته د ظلم د دې علم تعلم ایتا ندی کتلی ایتا ندی پیژاندلی چې بېشکه د الله بېشکه الله خاص د الله لپاره بادشاهي د اسمانونو ده او د ځمکې د عذاب ورکولی دل هغه چاته یشاء چې خوښوي د الله بخښنه کوي هغه چاته یشاء چې خوښوي د الله والله الله تعالی په هر شي باندې قادر دی هغه کسان نه قالو چې ویلو هغو آمنا ایمان راوړله موږ بافواهیم په خولو خپلو سره چې ایمان راوړله بافواهیم قالو چې ویلو هغه آمنا ایمان راوړله موږ په خولو د هغو سره صرف ایمان د خولې راځي منافقان دي ولم تؤمن او ایمان نه راوړی زړونه د هغو ومن الذین دا خلکو نه هادو چې یهودیان دي سماعون للکذب غوږ ایښودونکي دي قبلونکي دي دروغو لره سماع هغو نه راغلی تا ته آیات ته وګوره بنو قریظهونه به چې بنو نذیرو به چې د بنو قریظهونه سړی قتل که نو د دې بنو نذیرو نه به قصاص نشو اخیستی دیو به دیت ورکوه الله دا آیات دا چې رسول تاسو قتل کوي او بیا ابولبابا رضی الله عنه راغی په مسجد نبوي کې بستنې پورې ځان وتاړه چې ما ګناه وکړه یا موږ مخکې وایو چې په یهودو کې د اهل پدک د یهودو نه یو سړي او زنانه زنا کړې وه د رسول علیه السلام نه تپوس وکړو رسول الله هغه د فیصلې کولو نه انکار وکړو مخکې ذکر شوی یحرفون الکلمه بل هغه کلمې عن من بعد مواضع وروسته د زګونو خپلونه د خپلو زګونو نه کلمې راخلي بدلوي یقولون وایي هغوی ان اوتیتم هذا که چېرته درکړه شو تا ته دا فخذوه نو تاسو ونیسئ دې لره که دا حکم درکړه شو دا ومنئ وان لم نکړه شو دا حکم فاحذروا نو تاسو ځان وساتئ
الله او هغه څوک چې اراده لري الله تعالی فتنه له فتنې د هغې فلن تملک نه هرګز ته مالک نه د هغه نه د هغه لپاره د الله نه شیه چې شی اولئک دغه خلک الذین هغه خلک دی لم یرید الله چې اراده نه لري الله تعالی ان یطهر قلوبهم چې پاک کړي د هغو لپاره په دنیا کې رسوایي ده او د هغو لپاره په آخرت کې عذاب دی عظیم لوی. هغه څوک چې اراده لري الله تعالی فتنه تو شرارت ده چې الله د چا نه د شرارت اراده ولي نو ته مالک نه د هغه لپاره د الله نه چې شي د دې نه معلومه شوه چې شرارت دی که نیکي ده دا ټول څوک کوي الله یې کوي نو لہذا نیکي شرارت دا ټول کارونه خالق الله دی. رد په معتزله وراغی معتزله وایي چې د قبیح کار اراده الله نه کوي دا آیات یرید الله فتنته په هغه رد دی. دویم لم یرید الله چې نه اراده تعالی یطهر قلوبکم چې پاک کړي زړونه دغه اوس پاک چې الله د چا زړه نه پاک اراده نه در اراده لري چې پاک کړي دغه چې زړه د چا نه پاک کوي نو دا خو قبیح کار دی. نو معتزله وایي چې د قبیح کار نسبت به الله ته نه دا دلته کې شوی دی لم یرید الله نو دا آیات په هغو باندې رد شو. سماعون للکذب ډېر غوږ یې ښودونکي دروغو ته اکالون للسحت ډېر خورونکي دي للسحت حرامو لره فإن جاؤکا که چېرته هغو راله تا ته فاحکم بینهم نو ته فیصله وکړه په مابین د دوی کې او اعرض عنهم یا ته مخ واړوه د دیو نه وإن تعرض عنهم که ته مخ اړې د هغو نه نو هرګز ضرر نه رسوي هغو تا ته دې شي وإن حکمت او که ته حکم کوې نو حکم وکړه په مابین د هغو کې بالقسط په انصاف سره ان الله بېشک الله تعالی خوښوي المقسطین انصاف کوونکي. فإن جاء کله یهودو تا لرالو نو حکم وکړه یا اعراض وکړه خو دا هغه یهود چې د هغو څه ستا عقد نه وي ذمه به ورسره نه وي نو هغو په حق کې دی کوم چې ستا څه عقد و اهل ذمه و هغو په حق کې فیصله کوه. وکیف یحکمونک او څرنګې هغو حکم جوړ کوي تا لره او په نس د هغو تورات دی په دغه تورات کې حکم الله حکم د الله دی ثم پس یتولون ګرځي هغو من بعد ذلک ورسره دغه نه او نه د هغو بالمؤمنین مؤمنان تورات د هغو څه ورسره یهودو سره او تا حکم جوړ کوي په تورات ولې دوی فیصله نه کوي په تورات کې خو د الله حکم پکې دی چې د زناکار دپاره حکم رجم انا انزلنا التورات بېشکه موږ نازل کړی تورات فیها په تورات کې هدن هدایت دی و نور او نور دی تورات باندې النبیون نبیان الذین هغه نبیان اسلمو چې اسلام یې راوړی حکم به کوي للذین هغه خلکو ته هادو چې یهودیان دي حکم کوي په دې باندې و الربانیون علماء الربان عباد علماء والاحبار علماء د یهودو په حکم کوي په تورات ولې په دې حکم کوي بما په سبب د هغه باندې استحفظو چې حفاظت حواله طلب کړی شوی و د هغو نه من کتاب الله د کتاب د الله د کتاب د الله چې تورات د هغو حفاظت طلب کړی شوی و د دې علماو نه د یهودو علماو نه وکانو هغو په دې باندې شهدا ګواهان فلا تخشوا الناس تاسو مې ویرېږئ د خلکو نه واخشوني الله وایي زما نه ویرېږئ او تاسو ما اخلئ په آیاتونو زما ثمنا قلیلا عوض لږ او هغه چا چې حکم ونه کړه په هغه څه باندې چې نازل کړلی الله فاولئک دغه خلک هم دي الکافرون کافران دي په آیات کې دا دي چې د انبیاو صفت راغلی دی الذین هغه انبیا اسلمو چې دوی اسلام راوړلی نو اسلام خو ادنا مؤمن هم راوړي نو څنګه د انبیاو مقام ډېر اوچت دی د هغو لپاره صفت اسلمو راوړ علما د هغې نه جواب کوي چې په دې کې اشاره د عظمت د شان د اسلام ته چې دا اسلام دومره لوی شی دی چې هغه د انبیاو دپاره صفت راغلی نو ځکه اسلمو صفت د انبیاو راوړ بما په سبب د هغه باندې استحفظو چې حفاظت طلب کړی شوی و د هغو نه د کتاب د تورات حفاظت د چا نه طلب کړی چا ته حواله کړی شوی و دا یو علماو ته لهذا هغو ضایع یې که او د هغه تورات یې ختم کو
تحریف یې به وکړو د قرآن د حفاظت ذمواري چا اخیستې ده الله انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون الله وایي د قرآن حفاظت وکړو قرآن به د قیامته پورې موجود وي وكتبنا علیهم موږ لیکلي وو په هغو باندې په یبه تورات کې ان النفس نفس بالنفس په عوض د نفس کې دی والعین سترګه بالعین په عوض د سترګې کې ده والانف فوزا بالانف په عوض د پوزې کې ده والاذن غوږ بالاذن په مقابل د غوږ کې دی والسن غاښ بالسن په عوض د غاښ کې دی والجروح او زخمونه قصاص برابر دي په قصاص پمن هغه چا تصدق به چې صدقه وکړه په دې باندې نو دا کفاره ده لپاره صدقه وکړه ورته پرېښودې چې را په مېرته وکړه ومن لم يحكم او چا چې حکم ونه کوه په هغه څه باندې چې نازل کړلی الله فاولئک دغه خلک هم دي الظالمون ظالمان دي وقفینا ورپسې کړي موږ علی آثارهم وروسته د هغونه د دې بني اسرائیل نه وروسته موږ ورپسې کړي بعیسی ابن مریم عیسی ابن مریم مصدقا چې تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتاب بین یدیه چې مخکې کې دی تورات نه مخکې کوم کتاب دی چې مخکې د انجیل کې تورات دی وآتیناه الانجیل موږ ورکړی عیسی علیه السلام ته انجیل پی به د انجیل کې هدایت دی او نور دی و مصدقا او تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتاب بین یدیه چې مخکې کې تورات نه هدایت دی او نصیحت دی للمتقین دپاره د متقیانو وليحكم حکم دی وکړي اهل انجیل په هغه څه باندې چې نازل کړلی الله پرې کې او هغه چا چې حکم ونه کړه په هغه څه باندې چې نازل کړلی الله فاولئک دغه خلک هم دي الفاسقون فاسقان دي په دې آیاتونو کې یو تضاد دی کله وایي چې ومن لم يحكم بما فاولئک هم الکافرون کله وایي فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون دا وایي دا خو تضاد دی موږ وایو چې تضاد نشته ځکه نشته چې دا چې په ما انزل الله نه انکار وکړو دا سړی کافر هم دی فاسق هم دی ظالم هم دی درې واړه پکې بچي یا فاولئک هم الکافرون دا په حق د اهل اسلام کې دی چې اسلام والا په ما انزل الله باندې حکم نه کوي نو دغه کافر شو کافر مطلب دا چې یاره دا کفر ته نږدې شو یا تغلیظ او تشدید دی چې ما انزل الله باندې حکم ونه کړو او دا دویم قول چې په اولئک هم الظالمون دا د یهودو په حق کې دی او دا په اولئک هم الفاسقون دا په نصاراو په حق کې دی وانزلنا الکتاب نازل کړل موږ کتاب الیک تا ته بالحق باغسا تا ته چا قرآن دی مصدقا تصدیق کوونکی دی لما دا کتاب بین یدیه چې مخکې کې دی من الکتاب نه کتاب نه قرآن نه مخکې تورات او انجیل دی د هغه تصدیق کوي ومهیمنا علیه حفاظت کوونکی دی علیه په دغه کتاب قرآن د تورات د مسایلو حفاظت کوي د اصولي مسایلو د تورات د انجیل د هغو حفاظت کوي فاحکم بینهم ته فیصله وکړه په مابین د هغو کې بما په هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړلی الله ولا تتبع اهواءهم تتابعداري مه کوه د خواهشاتو د هغو اما د هغه څه نه جاءک چې راغلی تا ته د حق نه لکل دپاره د هر یو جعلنا من ګرځولی دی ګرځولی او موږ ستاسو نه شریعتا شریعت ومنهاجا او یو دین لار واضح ولو شاء الله که چرته اراده وی د الله نو خامخا ګرځولی به وی الله تاسو له امتا واحدا امت یو لیکن لیبلوکم لیکن امتحان اخلي الله تعالی ستاسو فیما په هغه څه کې آتاکم چې الله درکړلي تاسو لره فاستبقوا الخیرات او جلدی وکئ الی الخیرات نیکو ته الی الله خاص الله تعالی ته مرجعکم رجوع ستاسو را جميعا د ټولو فینبئکم پس خبر بدر کی تاسو لا الله تعالی په هغه څه باندې چې وایي تاسو به کې تختلفون اختلاف کړو اوس آیات ته ګورئ مهیمنن چې دا قرآن حفاظت کوونکی دی گواهی کوونکی دی چې دا قرآن حق دی رقیب دی په ټولو کتابونو سمایو باندې مهیمنن هم راغلی چې محفوظ کړی شوی دی دا قرآن
وان احکم بینهم ته فیصله وکړه په مابین د دوی کې بما په هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړل الله ولا تتبع اهواءهم او تابعداري مه کوئ ای نبي د خواهشاتو د هغو د اهل کتاب د خواهشاتو تابعداري مه کوه واحذرهم ته ځان وساته د اهل کتابونه ان یفتنونک د دې وجې نه چې په فتنه کې مبتلا نه کړي هغو ته لره ان بعض ما د بعض هغه نه انزل الله چې نازل کړل الله الیک تا ته فإن تولوا که چرته هغو وګرځېده پوه شه چې انما بېشکه اراده لري الله تعالی ان یصیبهم چې ورسیږي الله تعالی هغو ته په بعضو ګناهونو د هغو سره وإن کثیرا بېشکه ډېر د خلکو نه لفاسقون خامخا فاسقان دي اپا حکم الجاہلیت حکم د جاہلیت یبغون طلب کوي هغو ومن احسنو سوک دے ډیر ښه د الله نه حکمن په حکم کې لقوم د پر د قوم یوقنون چې یقین کوي هغو بلکې هیڅ څوک د الله نه په حکم کې ښه نشته حکم د جاهلیت داو چې د بنو نذیر نه به سړی مړ شو نو د قریظه به وجلی نو قریظه به والله قریظه نه مړ کړه دیو نه بیا کیسه دا لوړوالی او غټوالی پکې بکې و حکم د جاهلیت نو الله وایي چې حکم د جاهلیت تاسو طلب کوئ حکم د جاهلیت دا چې د جاهلیت رسومات د جاهلیت فیصلې هغه طلب کوي دا ولهذا د جاهلیت فیصلې هغه ختم شوي دي اسلام راغی زه بس دی ان شاء الله مازدیګر لمانځه نه به وروسته